محترمو تاسو د شیخ طیب دا خبرې واورئ د دې نه پس بیا ستاسو سره یو څو خبرې کوم. امید دی چې انشاءالله عمران خان او د هغه ټیم د هغه ملګري دا حکومت دا به کلکو لارې د الله په دین او دا به مسلمانان یو ځای کوي، دا به مسلمانانو ملکونو کې اتفاق او اتحاد راولي، دا به مصر او پاکستان یو ځای کوي او انشاءالله د هغې بنیاد د پنځپیر نه دی، دا به انشاءالله سعودي او پاکستان یو ځای کوي او د هغې بنیاد به د پنځپیر نه وي، دا به انشاءالله ترکیه او پاکستان یو ځای کوي او د هغې بنیاد به د پنځپیر نه وي. محترمو تاسو د شیخ طیب دا خبرې واورېدلې، دا وایي چې دا حکومت به پاکستان او ترک یو ځای کوي او د دې بنیاد به د پنځپیر نه وي، او دا به پاکستان او سعودي عرب یو ځای کوي او د دې بنیاد به د پنځپیر نه وي، او دا پلان کې او پلان کې یو ځای کوي او د دې بنیاد به د پنځپیر نه وي. او دغه رنګې تاسو دا بل بیان واورئ د دې پنځپیري. زمونږ ستاسو د دې اوټ او د عمران خان د پاس کولو مقصد هغه صرف او صرف هغه پاکستان مستقبل لپاره سوچ کول دي. ٹھیک ده، هغه مستقبل لپاره سوچ کول دي. د عمران خان صاحب څومره خدمتونه چې لري هغه موږ ته ښکاره دي، ځکه چې عمران خان صاحب زموږ د جماعت اشاعت توحید و سنت د علماو د نگرانۍ د لاندې کار کوي. دا هم دغه رنګې وایي چې دا حکومت والا د جماعت اشاعت توحید و سنت د لاندې چې کوم دی کار کوي. نو زه په دې حیران یم چې د اوسه پورې خو به تاسو دا چغې والي چې جمهوریت کفر دی او کفر دی. دا د کم وخت نه د کم تاریخ نه د کمې ورځ نه چې کوم دی اسلام شو، ځکه که دا کفر وی لکه څنګه چې تاسو وایئ، نو نن خو د دغې کفر بنیاد د پنځپیر نه دی، نن خو دغه کفر د پنځپیر د لاندې چې کوم دی کار کوي. د دې خو داسې مثال لے اگر ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہوتے ہیں بدنام، اگر تم قتل بھی کرتے ہو تو کچھ نہیں ہوتا. که مونږه آه هم وکړو نو مونږه بدنامیږو، او که ته قتل هم کوې نو هېڅ پروا نشته دی. که مونږه په دې سیاست کې ساخلو او په دې جمهوریت کې ساخلو ته کفر دی، او که ته په خپله کې او د دې بنیاد د پنځپیر نه وي نو بیا اسلام شو. په دې فرق باندې مونږ نه پوهېږو. نو تاسو دا ویډیو دغه ملګرو ته ورسوئ چې کوم خلک چغې وایي او د اوسه پورې به چغې والي چې جمهوریت کفر دی کفر دی، د دې نه ځان لرې وساتئ. دا د کم وخت نه چې کوم دی اسلام شو، دا ورته چې کوم دی تاسو ورسوئ. الله رب عزت دې مونږه د غلطو خلکو د مرګستیا نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.